ہمیں 125 سیٹیں ملیں گی، وہ تو مستقبل کا چوتھی بار وزیر اعظم ہے۔ اور ہمارا نظریہ کیا ہے؟ خان صاحب نے کیا سکھایا ہے؟ وہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہم میں اور ان میں اتنا فرق ہے، ہم کہتے ہیں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ سے مدد مانگتے ہیں اور جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں، آئین کی بالادستی پہ یقین رکھتے ہیں اور اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ پارلیمان عوام کی آواز سے، حمایت سے، سپورٹ سے اور ووٹ سے، حمایت سے، سپورٹ سے اور ووٹ سے پارلیمان اور حکومتیں بھلا کرے گی اور ان کی سماج کونے سے ختم ہوگی، کسی اشارے کے اور مداخلت سے نہیں بنے گی۔ یہی ہے عمران خان۔ لعنت ایسی سیاست پہ جو ایک بچہ کل کے کہتا ہے میں آزادوں کو ملا کے حکومت بناؤں گا۔ بلاول کو میرا پیغام ہے، آپ کو سکھایا گیا سیاست کی خرید و فروخت، بڑا بھول گئے PTI کو۔ انشاءاللہ ان پہ ٹاکے لگا دینے 8 تاریخ کو۔ یاد رکھو خان صاحب کا ویژن فقط یہ تھا، انہوں نے کیا کیا ہے؟ 16 مہینے میں آپ کو سب سے زیادہ مہنگائی دی، 16 مہینے میں روپے کی سب سے زیادہ ڈاؤن فال ہوا اگینسٹ ڈالر، 16 مہینے میں ہسٹری میں پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی کابینہ بنی، سب سے زیادہ کیسز اپنے بدعنوانی کے معاف کروائے، اقربا بربری کی، پھر بہانہ کر کے آتی ہے، وہ شہزادی بن کے آپ کے سامنے کھڑے ہو کے کہتی ہے کہ میرے باپ کو چوتھی مرتبہ آنے دے۔ انشاءاللہ تعالی بی بی تیاری کرو، پاکستان اب غلام نہیں ہے، 8 کو الیکشن ہوں گے بابا کے لیے۔ تاسو والا ضرب ور کڑے دے انشاءاللہ تاریخ عمران اچت کڑے دے تو دنیا یو کا سکھ قوت آنشی ختم ہولے۔ عمران خان آئندہ نم نہ دے، آئندہ عمران خان شخصیت نہ دے، آئندہ عمران خان دا پاکستان تحریک انصاف بھانی چیئرمین نہ دے، آئندہ عمران خان دا پاکستان یو نظریہ نم جاؤ، انشاءاللہ کا نظریہ با کامیابی کی۔ آغا نظریہ ستاسو دا پارا دا، ستاسو دا اولاد دا پارا دا، ستاسو دا بچو دا پارا دا، دا دی سسٹم دا پارا دا، دا وڈیرانہ سسٹم خلاف دا، دا وڈیرانہ سسٹم متبادل دا، دا عصبانہ سسٹم خلاف دا، دا دا اسلام اولنے بنیادو کم چی ریاست مدینہ وا دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سر دا کفارو جنگ صرف پکڑی منو۔ بار بار تاسو علماء ناستی تپوس تو کہے ہارا کافر بداوے دا غریب دا قریش سردارانو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تا لس پیریم داوینو چی کسر اب یوا کلمہ ہے دا بمو ویلی وا خطو آئے چی قریش او دا غریبانان او غلامان با پا یو سب کی ادری گی، دا زمو غلامان منگزر پا یو سب کی چرتا کی ناستی شی۔ دقا نظریہ دا عمران خان دا، دقا نظریہ دا عمران خان دا۔ عمران خان سے چکل دا فیصلہ کولا چھ دا پاکستان تحریک انصاف چیئرمین بسو کی خان سے ارتوی کستاسو خوری، کستاسو وائی بھی، کستاسو بچی آدو داغر بچو داغر خاندان یو خواہش نو چاگر پاکستان تحریک انصاف چیئرمینی والی خدا خان سے بلپاس داؤ زمو روسی سیاست کپارا ما 27 سال سٹرگل نہ دے کڑے چھ زمان رستو با زما ہدا زما بچو زما اوپت بچو پاتی کی گی زما ہدا دا زما عام ورکر گوھر خان دے دا زما جان نشین دے زدادہ دا پاتی کو زما استاسو سر وعدہ دا زمم دقا پرنسپل دقا اصول دقا نظریہ پالو کوما زما خاندان زما رونا زما وری رونا زما خورئی بدا پاکستان تحریک انصاف نیا وہ ہتاری نبے میں توبہ و نبے انتی توبہ لیدہ سرستاسو دا
زمون یو سټرګل دی چې مالدار کمزورې به یو شانی مالدار زورور به هم د قانون لاندې غریب هم به د هغه رایټ پروټیکټډ وي دغه زموږ نظریه ده زموږ او د دې په نظریه کې څه فرق دی تاسو د پته ردي شوي وی زموږ خبره شوې ده لعنت دی چې داسې سیاست کوي وی زموږ خبره شوې ده او دا وی موږ د سیاست چیمپیونو موږ له څلورم ځل بیا وزیر اعظم راکا پاکستان کې شنجایت نشته انشاءالله آئنده به پاکستان نه انشاءالله تسلي ساته په 9 تاریخ په واپس لندن ته ځي وزیر اعظم هاوس ته به نه ځي چې ستا نظریه دا ده چې تا خبره کړې ده ستا نظریه دا ده سیاست دا دی چې تا ته به د وخت نه مخکې ستا سیاست دا دی وایي ما ته به 120 سیټونه میلاویږي د عمران خان نظریه څه ده د دې په مقابله کې د عمران خان اواز څه دی ایاک نعبد و ایاک نستعین د الله نه مدد غواړو او د الله عبادت کوو او په هر دیل باندې لعنت وایو د عوام په आवाज به حکومت جوړیږي د عوام په आवाज به ختمیږي هر 75 سال د سیاست د دې نظر شو ذاتی مفاد خپل کرپشن چپاولو د پاره سیاستو په خپل پارټي کې دننه په خپل کور کې دننه اوم انتخاب نه کوي خپل عہده د خپل زوی او د لور نه علاوه بل چاته نه حواله کوي دا صرف عمران خان دی چې یو ورکر ته وایي ته به زما چیرمین دا زه چیرمین نه یم دا تاسو چیرمنان یې خان صاحب ستاسو لپاره بنیاد کې خود انشاءالله تسلی ساتای وخت پتا سو ته ثابت کی چې دا لاندې نن ولاړ یې انشاءالله پتا سو کې بم ډېر فدرل منسټران ولاړ دا به داسې کېږي انشاءالله تعالی دا د الله قانون نه دی چې غریب دی همیشه غریب وي دا د الله قانون نه دی چې بے ریسورسز به همیشه بے ریسورسز وي دا ستاسو ملک دی تاسو ردی شهریان یې د قانون مطابق ستاسو او د چودرانو د ملکانانو یو شان حقونه دي انشاءالله تعالی د عمران نظریه دا ده چودراهټ به ختمو او عام پاکستانی نظام به بحالو یو نظامی تعلیم عمران خان صاحب چې راوستو د هغه یو ویژن و هغه خو په خپله په آکسفورډ یونیورسټۍ کې سبق ویلی چې د دنیا ناموره یونیورسټي ده خو وخت بدلیږي هغه د عام پاکستانی لپاره یو ښه سوچ کړی چې یو نصاب وي ټول خلک به یو شان سبق وي سفارش کلچر به نه وي میرټ به وي ذاتي خانداني مفاد پرستی به نه وي خو د میرټ په حساب به غریب او امیر ته یو شان عهدې میلاویږي یو شان به د هغوی د حقونو تحفظ کیږي موږ سره څونه زیاتې چې دی کړی دی تاسو ته د هغې حساب معلوم دی 180 کیسونه جوړول 203 کیسونه وستي ټوټل 203 کیسونو کې خان صاحب سزا کړی دی کنورټ کړی دی هغه ډسکوالیفای کړی دی خو الحمدلله د عوام عدالت په 8 تاریخ فیصله کوي چې عوام بری کوي او که سزا کوي دا فیصله به تاسو کوئ زمونږ بیټ په سازش اغستی شوی دی ما پرون تاسو ته ویلي چې د هر 175 پولیټیکل پارټو هغه نه الیکشن ایکسپټ شوی دی او زمونږ د سازش پتا زمونږ نه بیټ نشان اغستی شوی دی ما پرون تاسو ته ویلي بیټ الحمدلله د خان صاحب نشانی ده موږ به خپل بیټ واپس الو تر څو چې پاکستان تحریک انصاف ته انشاءالله تعالی آئنده الیکشن با انشاءالله تعالی په بیټ باندې مونږ کوو دا یاد ساتئ حکومتونه ځي او راځي مونږ چا سره جګړه نشته مونږ د چا د انتقام اغستو په حق کې نه یو عوام انتقام نالی عوام احتساب کوي
تاسو ته زما درخواست دی انتقام نه په 8 تاریخ د دې احتساب وکړئ. د دې نه به دا تپوس کوئ چې چا د پاټو حکومت جوړ کړی و په یو میاشت کې دننه د اربونو ډالرو کیسونه جوړ شوي د نیب نه ولې ختم شوي دي. د دې به احتساب کوئ چې د پاکستان د تاریخ د ټولو نه غټه کابینه دې ولې جوړه کړې وه. د دې نه به احتساب کوئ چې د ټولو نه زیاته کرنسي ډاون ولې شوه. د دې به احتساب کوئ چې د دې په وخت کې مهنګایي زیاته ولې شوه. د دې نه به احتساب کوئ چې دې د پاکستان د خودمختارۍ او د جمهوریت خلاف د سازش حصه ولې و. دقه ویشن دی زمونږه چې هر کس چې هغه عوامي هدالي د هغه به احتساب کیږي او پاکستان تحریک انصاف نوم د انصاف دی. زه ډېر په افسوس وایم چې د کومو خلکو نه د کومو ادارو نه د کومې عدلیې نه زمونږ دا توقع وه چې هغه به آگ بجاوي هغې بجاو نه کړی شو. خو زما ورته درخواست دی چې آگ خپل اور ولګېد چې سیل تویزول هغه خو تاسو د جمهوریت سیزلي شوي دي خو چې څه بچا کچا پاتې دي مهرباني وکړئ 8 تاریخ د عوام لاره مس نیسئ. عوام له یو موخه ورکړئ دا د هغې حق دی دا د هغې جمهوري حق دی دا د هغې آئیني او قانوني حق دی. حواس د عوامو دی. آئین وایي حکومت په جوړي پبلک د آئین ابتدا د دې الفاظو نه کیږي چې د الله د حاکمیت نه وروستو اختیار به د عوام سره وي او عوام به هغه اختیار د منتخب نمایندګان په ذریعه استعمالوي. دقه زموږ نظریه ده دقه د خان صاحب نظریه ده. مونږ دغه وایو چې پارلمان ته هغه خلک ځي چې بې داغی چې پارلمان ته هغه خلک لاړ شي چې ستاسو په ووټ منتخب شوي. تاسو پرون لیدلی دی بلاول راوځي نیا تجربه کوي وایي زه به آزاد امیدوار د ځان سره شامل کما نو زه به حکومت جوړومه. د پاکستان په تاریخ کې به انشاءالله تعالی ته حکومت جوړ نه کړی شي. د عوامو ووټ اعتماد د عوامو ووټ اعتماد بروسه جذبه تعاون چې د چا سره وي هغه به حکومت جوړوي. انشاءالله تعالی عمران خان به وزیر اعظم وي هغه وزیر اعظم و هغه بیا وزیر اعظم انشاءالله. زمونږ د آزاد امیدوارو قیمت مه لره. تا ته په سیاست کې اغستل خرڅول ښودلی شوي دي. بس په 2024 کې د سیاست اغستو او فروخت نور نشي کولی. د پاکستان عوام برای فروخت نه دی. د پاکستان جمهوریت برای فروخت نه دی. دا سوچ ته بدل کا. انشاءالله تعالی عوام به تعالی په 8 تاریخ سخت شکست درکوي ستا په دې نظریه. انشاءالله د ټولو نه غټ شکست به ستا ته په سند کې درکوي. ما په خپل لاس ټکټونه ورکړي په کراچۍ کې. انشاءالله زمونږ هر کینډیډیټ به ستا هر کینډیډیټ له شکست ورکوي. دا زمونږ کینډیډیټ ستاسو کینډیډیټو له شکست نه ورکوي. دا زمونږ نظریه ستا نظریې له شکست ورکوي. ته وایې زه به ازاده لمه او حکومت به جوړومه. لعنت په هغې جمهوریت شه چې هغه په داسې طریقه جوړیږي. انشاءالله د پاکستان عوام به هره داسې لاره منع کوي. بله راځي مریم بیبي روزانه د میلیونونو په لباس کې راځي د شهزادګانو په وخت راځي او غټ غټ الفاظ وایي هره ورځ د سپریم کورټ تضحین تا کړی دی. هره ورځ
ستا پلار په هر اداره اټیک کړی دی، هر ورځ ستا د عوامو د غربت استحصال کړی دی، ستا د عوامو د جذباتو استحصال کړی دی، ستا د عوامو د جذباتو قدر نه دی کړی، ته د عوامو د لور په حیثیت د هغې سره سامنتا نه ده کړې، ته د خپل پلار د لور په حیثیت ولاړه یې، ته د خپل پلار لور یې، خو ته د دې قوم لور نشي کېدی. انشاءالله تعالی به شکست په لاهور کې درکوي. انشاءالله زمونږ د لاهور کینډیډیټ داسې متحد دي چې بیبي یاد به ساتي، آینده به په لاهور کې جلسه نه کوي. انشاءالله داسې شکست به درکوي. دا یاد ساتئ، موږ د دې سره ذاتي جګړه نشته، د دې هر جنګ ذاتي دی، د دې هره فیصله ذاتي ده، د دې هره هده د ذات لپاره ده، د دې څلور کاسه فیصلې کوي. تاسو لیدلی دي د دې باباګان چېرته نه ختمېږي، د هرې پارټۍ کې دي، دا نه ختمېږي. هغه یو تاسو ته یاد دی، زه همیشه دې په ښه الفاظو یادوم چې زمونږ د پښتنو مشرانو، خو هغه هم دومره مجبور دی چې هغه وایي چیف جسٹس صاحب ته احتیاط کوا، آپ کی زندگی محال ہو جائے گی. یاد رکھو انشاءاللہ تعالی دا پښتانه دي، پښتنو ته داسې الفاظ ما ادا کوا، تا د مشرۍ خیال ضرور ساتي، خو دا ستا غلامان نه دي، دا ستا رونه دي. که په یو قد د ځان سره ګڼل خو ټیک تا، که په یو قد د نه ګڼل، انشاءالله تعالی په 400 کې به تاله تاریخي بیا راته وایم تاریخي شکست درکوو انشاءالله تعالی. ظلم کا بدلہ، آواز ظلم کا بدلہ، ظلم کا بدلہ، ظلم کا بدلہ. انشاءاللہ تعالی کبیر خان او بیرشتر خان و کامیاب او چینک او هیڈ پمپ نشانونه دی یاد ساته پاک تاریخ باندې یاد ساته. عمران خان صاحب جیل کې دی، ولن داغه نماینده تاسو ته راغلی دی، تاسو ته قبول دی. زه د عمران خان صاحب د نماینده په حیثیت تاسو ته راغلی یم. زه چې د خان صاحب د جیل ذکر کومه نو جذباتي شم، زه اکثر د هغه ذکر نه کوم، او زه د هغه په کرسۍ ډېر وخته پورې نه کېناستم، انلس انټل چې د هغه ذمهواري مې ادا کوله نو د خان صاحب پن مې راواغست، د هغه په کرسۍ کېناستم. او زه به ستاسو سره یو شی شیر کوم انشاءالله یو څو ورځې وروستو، او هغه دا و چې 850-860 کنسټیچوینسي کې چې مونږ ټیکټونه ورکول نو مونږ 3000 ټیکټونه پرنټ کړي چې دې مونږ نه ټیکټونه علي. ما د ټولو نه مخکې 2 ټیکټونه ساين کړي، ما د ټولو نه مخکې 2 ټیکټونه په خپل لاس ساين کړي، یو د N89 میاوالي عمران خان صاحب دپاره او دویم د N122 عمران خان صاحب دپاره. انشاءالله د دې په قانون کې خان صاحب ډسکوالیفاید دی، عوامي عدالت کې خان صاحب د همیشه دپاره کوالیفاید دی. دی په تاسو باندې هر الزام لګوي، خو یاد ساتئ د پاکستان د آئین مطابق دا اختیار د هر عدالت سره شته چې هغه تا سره دا وګڼي چې ته صادق او امین دی. د آئین مطابق عدالت دا فیصله ورکولی شي چې ته صادق او امین دی، خو د پاکستان د آئین مطابق یو عدالت دا فیصله نشي ورکولی چې څوک محب وطن نه دی. الحمدلله موږ